بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الفقه الميسر 68 نمبر درس او د غسل بیانونه شروع دي. نن به ان شاء الله موږ د غسل قسمونه وایو. اقسام الغسل، اقسام د قسم جمع ده. قسم یو قسم ته وایي، اقسام ډیر قسمونه، او غسل لمبلو ته وایي. نو د غسل قسمونه، د غسل قسمونه، د غسل قسمونه انقسم ينقسم. انقسام باب افتعال نه دی، د دې مطلب دی تقسیمیږي. تقسیمیږي. الغسل غسل، دا غسل فاعل دی، دا د غسل تقسیمیږي. غسل تقسیمیږي الى ثلاثه اقسام. یعنی دلته دا اله چې دی دا د علا په معنی دی. دلته د اله معنی کو باندې ثلاثه دریو ته وایي، درې، او اقسام قسمونه. ٹھیک شو؟ نو ينقسم الغسل، غسل تقسیمیږي الى ثلاثه اقسام، په درې قسمونو باندې. الى ثلاثه اقسام، الى حرف جر دی، ثلاثه مضاف ته، اقسام مضاف الیه دی. نو موږ به وایو په درې قسمونو باندې غسل تقسیمیږي. نمبر 1 فرض، چې هغه فرض وي. ٹھیک شو؟ دویم مسنون وي، سنت، سنت ورته موږ وایو، سنت، سنت غسل. د دې درس نه مخکې چې کوم درس مونږ ویلو هغې کې مونږ د مسنون غسل ویلو، سنن الوضو، د اودس سنت هم ویلو، هغه کوم 9 تقریبا. نو هغې ته مسنون وایي. او مندوب، مندوب دا دغه ته ویلی شي، مستحب ته، یعنی پسندیده عمل ته مندوب وایي. ټیک شو؟ نو هغې ته مونږ مستحب وایو. د کم ښه کار طرف ته چې ترغیب ورکولی شي هغې ته ویلی شي. ټیک شوه؟ نو هغه مندوب، هغې ته مندوب وایي، او موږ ورته مستحب وایو. نو ګوره وایي غسل په دریو قسمونو تقسیمیږي. فرض یو قسم فرض وي، یو قسم سنت وي، یو قسم مندوب مستحب وي. نو فرض کم څو قسمونه دي، مستحب څو قسمونه دي، او مندوب څو قسمونه دي. فرض کله فرض کیږي، دا سنت کله وي او مستحب کله وي. نو اوس په موږ اول د فرض پوره تفصیل وایو، بیا به د مسنون وایو، بیا به د مندوب وایو، داسې په نمبر به. نو نن درس کې به موږ انشاءالله د فرض باره کې خبره کوو. متا معنا د کله، دا د سوال دپاره راځي. کله، کله. یفترض، افترض، یفترض، افتراض باب افتعال نه ده، فعل مضارع ده، واحد صيغه ده. د دې معنی د فرض کیږي، فرض کیږي. الغسل غسل. نو سوال کوي، وای غسل، غسل کله فرض کیږي؟ متى یفترض الغسل، غسل کله فرض کیږي؟ دلته سوالیه انسان مې ولګو چې په اسانه باندې پته لګي چې دا سوال شوی دی. نو متى یفترض الغسل، غسل کله فرض کیږي؟ نو د دې بیا مونږ اوس مخکې سبق وایو. ګوري یفترض الغسل، یفترض معنی د فرض کیږي. الغسل غسل بواحد، یو، بواحد من 4 امور، بواحد یو، یو من معنی ده نه، 4 امور، 4 سلور ته وایي، سلور. امور د امر جمع ده، کارونه. سلور کارونو نه، سلور کارونو نه چې یو کار وشي هغې سره غسل فرض کیږي. سلور خبرې دي چې د سلورو خبرو کې در کې یو خبر هم راله، په تا باندې غسل فرض شو. ٹھیک شو جی؟ نو سلور خبرو کې چې یوه خبر هم در باندې راله نو په تا غسل فرض شو. سلور خبرې کمی کمی دي. نو اوس درته وایي یو خو چې انسان جنوبي شي، سړی وي که ښځه وي، په ده باندې غسل واوړي جنوبي شي، نو ده باندې غسل فرض شو. دویم داسې ښځه چې د هغې هغه ماهواري راشي، حیض ورته وایي، هره میاشت چې د زنانو کومه بیماري راځي، یعنی د تشو میتیازو په لار باندې چې کومه وینه راځي، د میاشت هره میاشت کې د زنانو راځي، نو هغه دغه نه چې کله دا زنانه پاکه شي نو بیا په دې غسل فرض شو. دریمه چې کله ښځه چې دی هغه ماشوم پیدا شو، د دې ماشوم نه پس بیا څه وخته پورې د انسان هغه د زنانه د وینه جاري وي، نو څه وخت پس هغه وینه ودرېږي. نو چې کله وینه ودرېږي نو په دې ښځه باندې اوس غسل فرض شو. او دریم نمبر یفترض تغسیل المیت علی الاحیاء، یعنی د مسلمان سړی مړ شوی دی نو اوس په دې ژوندو باندې فرض کفایه ده. دا فرض کفایه ده. دا مخکې درې چې هغه فرض عین
او دا ښکته په مسلمان باندې فرض عین دي. ګوره کافر باندې نه او نه په مجنون دیوانه باندې نه په ماشوم باندې، دا بره خبرې. او دا ښکته چې دي که نه دا اخري 4 نمبر دلته ما 4 نه دی لیکلی که نه، او دا 4 نمبر دی. نو دا 4 نمبر چې دی که نه نو دا د ژوندي سړي یعنی ژوندو باندې د مړ مسلمان لمبول دا فرض کفایه ده. یعنی سړی مسلمان دی او مړ شوی دی، نو اوس په دې ژوندو فرض کفایه دي چې د مړ سړي له غسل ورکړي. نو دغه وایو یفترض غسل فرض کېږي بواحد من 4 امور، 4 کارونو نه په یو کار سره. با جاره معنی ده سره، واحد یو سره من 4 امور د 4 کارونو نه. نمبر 1 یفترض الغسل فرض کیږي الغسل غسل علی معنی د باندې او انسان ته وای. اذا معنی د کله چې کان وی جنوبن یعنی جنوب وی جنوب معنی دا ناپاکا. ٹھیک شو جی. اوس په پوهیو مجي یفترض الغسل غسل فرض کیږي علی الانسان په انسان باندې اذا کان جنوبن کله چې دا ناپاک شي. جنوب دغه ته وایي انسان باندې غسل ووړي. اوس که دا ښځه وي او که په سړی وي که په ده باندې غسل ووړېدو یعنی انسان له په خوب کې شیطان راشي او هغه چې دی د هغه باندې غسل ووړي بیا په کپړه باندې خامخا د هغې داغونه وي، یا چې یو سړی وي او ښځه واده شوی وي او هغې خپلو کې همبستري کوي، نو دغه دوران کې بیا په دې زنانه باندې غسل فرض کیږي او په نارینه باندې په دواړو باندې غسل فرض کیږي. ټیک شو. نو په دې حالت کې ٹھیک شو. نو دا چې کله انسان نه مراد دلته مسلمان انسان والا ګوره په کافر او په مجنون باندې نابالغه باندې ګوره غسل فرض نشته، دا نه فرض کیږي. یفترض الغسل غسل فرض کیږي علی الانسان په انسان باندې اذا کان جنوبن کله چې دا ناپاک شي جنوب شي په د غسل فرض شي په دا دا په خوب کې ورله راشي شیطان یعنی په خوب کې په د غسل ووړېدو او کنه داسې واده والاوي نارینه زنانه هغې دوه ښځه او خاوند وي هغې کله د شپې یو بل سره ملاویږي نو د دې دوانو باندې غسل فرض کیږي. ٹھیک شو جی. ها بل ګوره جی یفترض الغسل غسل فرض کیږي. یفترض معنی فرض کیږي غسل علی المرأة علی معنی د باندې مرأه ښځې ته وایي ښځه په ښځه باندې غسل فرض کیږي. اذا معنی د کله چې طهورت پاکه شي من الحیض من معنی ده نه او حیض معنی ده هغه ماهواری ته حیض وایي. ها ماهواری نه. ٹھیک شو جی. یوه ښځه ده په هغې باندې ماهواري راغله د هره میاشت کې په دې زنانو یو خپل قسم بیماري راځي، نو چې کله کومه ماشومه بالغه شي د هغې نه واخله تر د کومې زمانې پورې 40-50 سال پورې تقریبا داسې د زنانو د بیماري راځي، نو دا خم وي او بله دا چې د کومو زنانه نه راځي د هغې بیا بچي هم نه کېږي، غټه مسله وي. نو بهرحال هره میاشت کې د دې زنانو یو قسم بیماري راځي، د چا 15 ورځې د چا 6 د چا 9 د چا 8. ٹھیک شو جی. تر د 10 پورې او د 3 نه بره کم از کم 3 او زیات نه زیات 10 ورځې د بعضو خلکو داسې وي. نو هغې دوران کې چې کله د دې کې د امامانو اختلاف شته، خو هغه اوس فی الحال هغه اختلاف زه نه چیړم. مخکې کتابونه به انشاءالله بیا مخکې د نه پس به مونږ بل کتاب شروع کوو قدوري مختصر القدورین انشاءالله، هغې کې به پوره تفصیل وایو. دا اکثر ابتدایي طلبه سبقونه نو هغې بیا دومره سختې خبرې ورسره نه چیړو. دا محوري د امام مالک رحمه الله په نس څومره ده، د امام شافعي رحمه الله په نس څومره ده، زمونږ د امام خو کم از کم 3 ورځې او زیات نه زیات 10 ورځې ده. ټیک شو جی. نو دغه ځکه ما ووي نو حیض چې کله د یو زنانه راشي نو هغې نه چې کله پاکه شي 15 ورځې 6 ورځې پس د دې پاکي راځي، لکه بس ودرېږي وینه چې ودرېږي فورا دې باندې غسل فرض دی، دا به اوس غسل کوي. اوس وایي متا دلته ګورئ جي یفترض غسل فرض کېږي علی المرأة په ښځه باندې همدغه خبره ده. اذا طهرت کله چې پاکه شي من النفاس من معنی ده نه او نفاس دا چې کله نفاس اصل کې زچه بچه
هغې ته وایي که نه چې ماشوم چې وشي د هغې ماشوم کېدو ته نفاس وایي چې کله د زنانه ماشوم پیدا شي هغه پیدایش وخت ده نو دې نه پس بیا یو قسم وینه روانه وي د ماشوم د پیدایش نه پس د زنانه نو هغه 100 ورځې پورې د چا 15 ورځې د چا 20 ورځې د چا 25 ورځې د چا هفته پس ودرېږي نو هغې ته نفاس وایي چې ماشوم نه پس کومه وینه شروع شي هغې ته نفاس وایي او کومه ماهواري چې راځي نو هغې ته حیض وایي ټیک شو جی نو دا نفاس چې دی که نه دا نفاس چې د انسان د کومې زنانه ختم شي یعنی پاکي راشي نفاس وینې ودرېږي بیا په دې باندې غسل فرض شو نفاس بچی پیدا کېدو نه پس چې کومه وینه وي هغې ته نفاس وایي دا مې تعریف ولیکو نفاس څه ته وایي بچی پیدا کېدو نه پس چې کومه وینه وي هغې ته نفاس وایي ټیک شوه نو نفاس چې کله ودرېږي د نفاس دا وینه نو بیا په ښځه باندې غسل فرض شو اوس دلته وایي یفترزو معنی فرض کېږي تغسیل غسل ته وایي تغسیل المیت تغسیل مضاف ته المیت مضاف الیه دی د مړي لمبول المیت د مړي ټیک شو مړی علی الاحیاء علی معنی د باندې احیا چې دی که نه احیا ژوندو ته وایي حیون ژوندي په ژوندو کسانو باندې یعنی په ژوندو چې کوم ژوندي خلک وي نو چې کوم مسلمان مړ شوی وي او هغه مسلمان بغاوت نه وي کړی بعض وخت کې انسان بغاوت وکړي که نه یعنی د یو نیک صالح امیر بادشاه بغاوت وکړي نو اسلامي ملک کې نو هغه بیا هغه چې کوم بغاوت کړی وي که نه نو د هغه له د سزا په طور باندې هغه د دغه نه وځي د هغه لا چې مړ شي نو هغه لا غسل نه ورکوي ټیک شو دي او یو شهید لا غسل ورکول دا احادیثو کې راغلي چې یاره شهید ته د بزرګیو د احترام له وجې نه چې په کومو کپړو کې هغه شهید شوی دی عمق او وینې والا کپړو کې دا دې راغونډ کړی شي هغه دې دفن کړی شي دله وایي غسل مه ورکوئ د احترام په نیت باندې ټیک شو دي نو یفترض تغسیل المیت یفترض فرض کېږي تغسیل المیت د مړي لمبول علی الاحیاء په ژوندو باندې فرض کېږي چې مړي له غسل ورکړي خو ګوره دا فرض کفایه دی په کلي کې که چېرته یو کس یو مړی ولمبو بس دا ټول کلي غاړه ترې خلاصه شوه که څوک هم نه لمبوي نو بیا دا ګناهګار دي ټول کلي مسلمان له غسل ورکول نو دا بیا لازم دي ټیک شو جي ښه جي او چې کله ښځه وي او که سړی وي او هغه بغاوت هم نه کړي او غسل دې ورنه کړو نو ګورې د هغه جنازه هم صحیح نه ده جایز نه ده نو غسل خامخا ورکول دا ډېر لوی د ثواب کار دی چې نن تا چاله غسل ورکړو سبا به تاله هم څوک غسل درکړي که نن ته چاله غسل نه ورکې او وروسته کېږي نو کیدای شي چې سبا تاله هم څوک غسل در نه کړي نو په دغه ښه حالت کې به ځې نو چې انسان غسل نه وي ښه حالت کې وي نو د هغه جنازه هم جایز نه ده ګورې نو کوشش کوو انشاءالله چې د الله د رضا دپاره په دې نیت یې چې انشاءالله الله پرې رانه خوشحاله شي نو دا څلور خبرې دي چې دې سره غسل فرض کېږي په انسان باندې یو خبره دا ده چې انسان باندې غسل ووړي جنوبي شي ناپاکه شي نو هغه به چې د کم خبرو د وجې ناپاکي راځي نو ما وویله یو ځل بیا چې کله د ښځې حیض راشي او د هغې نه پاکي راشي که نه 15 ورځې پس چې وینه ودرېږي نو چې څنګه وینه ودرېږي دا به فوراً غسل کوي دا پې فرض شو او چې کله د یو ښځې ماشوم پیدا شي او د ماشوم نه پس چې کومه وینه جاري وي 100 ورځې پورې جاري وي هغه وینه چې ودرېږي نو بیا فوراً په دغې ښځه باندې غسل واجب دی فرض دی او چې کله سړی مړ شي مسلمان مړ وي مسلمان چې مړ شي ښه جي مسلمان مړ شي نو په ژوندو باندې فرض دي چې د مسلمان له غسل ورکړي خو دا فرض کفایه ده او دغه 3 چې نور بره دي هغه فرض عین دي جي دا زموږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام